شوی چې د مار او د نوري یارانه وه. تاریخ لیکلي کتابونو د مار نولي ته وایي ملګري، د نولي مار ته وایي ملګري ته وایي ولې کوږ کوږ ګرځئ، وایي کوږ کوږ مه ګرځه، وایي نیغ ګرځه. نو هغه مار ورته وایي زما دغه رفتار دی نو بس نه شم ادا کېدی. خیر ما ډېر کوشش کړی دی خو لیکن ما شانتې کوږ. تاسو پوه شوئ؟ صحیح. یوه ورځ دا مار چې دی په سړک پروت دی، ښه مزدار نیغ پروت دی. ناولي خوشحاله چې ماشاءالله ما یار مې څه شوی دی، نیغ شوی دی. دی راغی چې ورته یې وکتل نو یار چې و ډېر سیده پروت و، نیغ پروت و، ګاډي والي و مړ و. ناولي ورته څه ولیدل، ورته یې وایي ملګري نیغ شوې خو ټیم تېر دی. ټیک ده، موږ هم هله نیغ شو چې کله ټیم څه شي تېر شي. هر انسان له پکار دی د مرګ نه مخکې ځان څه کړي، الله طرف ته څه شي برابر کړي. زه به زما الله سره ملاقات کېږي، زه به الله ته څه وایم، زه به الله ته په کومو سترګو باندې ورځم. د مرګ نه مخکې تیاری پکار دی. بیا هر انسان په تخته باندې څه شي نیغ شي، خو لیکن بیا ټیم څه ټیم بیا ختمېږي. که څنګه ته پوه شوې لکه نه دغه ترتیب دی. الله کریم دې موږ ټول لپاره عمل کول نصیب کړي.